نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو ننانی درس کی یو بہترین او معنخیز ټاپک او موضوع ده زمونږ او ستاسو په علم کې د اضافي او د زیاتوالي دپاره هغه دا چې ایمان لغت کې څه ته ویلی شي، اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي او فرق په مابین د ایمان او د اسلام کې څه دی. علماء کرام مفسرین حضرات ذکر کوي الایمان عبارت عن التصدیق، ایمان دا عبارت دی د تصدیق نه، او ایمان دا لفظ او ماده دا راغستلی شوې ده د امن نه، نو دا د امن نه دی، دې کې به امن فکي. او ایمان دا مصدر دی د عربی د ګریمر په لحاظ سره د آمنه اومنو ایمانن نه د باب افعال مصدر دی. اصطلاح د شریعت کې ایمان ویلی شي هو التصدیق بما علم بالضروره انه من دین محمد صلی الله علیه وسلم، چې تصدیق کول د هغه چیز چې هغه ضروري وي چې دا د دین د محمد صلی الله علیه وسلم نه وي، لکه نبوت عقیده ساتل، د باس بعد الموت عقیده ساتل چې د مرګ نه وروسته یو زندگی او ژوند شته، دارنګې د سزا او د جزا عقیده دا ساتل، نو دې ته څه ویلی شي؟ ایمان ویلی شي. او دویم اسلام دی. نو اسلام او ایمان کې فرق دا دی چې ایمان دا انقیاد باطنی یعنی د زړه ته دا ویلی شي، ایمان تعلق دا د زړه سره، تصدیق قلبي سره، او د اسلام تعلق چې دی ریلیشنشپ او بلانګنس دی، نو دا د اسلام د ظاهر سره دی، انقیادی ظاهری. او دا الله رب العزت قرآن کریم کې ذکر کوي، بانډچین رال او الله تذکره کوي وقالت الاعراب آمنا، بانډچین ویل منګه ایمان راوړی دی. نو الله پیغمبر ته فرمایي تو پیغمبره لم تؤمنو، تاسو ایمان نه دی راوړی، ولکن قولوا اسلمنا، یقین تاسو داسې ووایئ چې منګه اسلام راوړی. نو ځکه د ایمان تعلق دا د باطن سره دی او د اسلام تعلق دا د ظاهر سره دی.